अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमान खान। अमान खान, मुझे ये बताइएगा कि पाक आर्मी ने एक ऑपरेशन किया है रद्दुल फसाद, दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए। आप मुझे बताएं, आप इस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर पेशावर का इलाका है, तो क्या आप बताएंगे कि कितने % इसमें यहाँ पर बेहतरी आई है सिक्योरिटी के हालात, और मतलब जो इस वक्त लोगों के जहनों से खौफ ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ? یاره چې کوم د پوج دغه کړو کنه اپریشن هغه سره 100% دلته امن او سکون راغو، دلته دهشتګردي ختم شو، نور سیاره دغه ختم شو، هر څه ختم شو. پاک پوج دا یو کار چې کم اوکو د خیبر پختونخوا کې د غټ کار کو خکارو د کی په خیبر پختونخوا عوامو ته ډیر سکون او امن ملو شو. यानी आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में KPK में और ख़ासतौर पर पेशावर के इस इलाके में, पेशावर का जो इलाका है, पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है? بالکل خکار کړي ټول راغلي وای شي او دا یو کار د دې لپاره کړي ټول د دهشتګردي ار یو شی ختم شي، جنگ جګړه ختم شي او خیبر پختونخوا کې امن او سکون راشي. ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे शरीफ ख़ानदान को नाअहल किया है, अदलिया ने एक फ़ैसला दिया है, आप बताएं इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है? आम आवाम होने के नाते आप क्या सोचते हैं? یاره دا ډېر ښه کار کړی چې نواز شریف یې دغه خو نااهل کو، ځکه چې د صرف ټوله ترقي او ټول دغه خیال یې په دغه باندې کولو، په پنجاب صوبه باندې کولو، د خیبر پختونخوا دا ولې د پاکستان سره نه راکه دا مسلمانان نه چې دی په دی باندې دغه نه کولو، خیال یې نه کولو، یو شی هم دلته دغه نه کړی پوه شو. نواز شریف ټول ترقي هر یو کار په دغه کې کړی، په صوبه پنجاب کې کړی. ये बताएं कि यहाँ पर जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आपकी सूबाई गवर्नमेंट है, वो उसने बुनियादी सहूलियात आपको मैसर की हैं? आप क्या समझते हैं कि आप लोग उस हुकूमत से अभी तक जो है 2013 से लेकर 2017 आ चुका है, खुश हैं, ना खुश हैं, क्या हैं आप? یاره یو پټیم خوش نه یو کار مونږ د پاره کړی، صرف دا یو سره کې جوړ کړی نه پی ټی آی حکومت مونږ د پاره سره کړی وای شي، او یو شی نه کړی دا بجلی 24 غنټو کې سلور غنټې بجلی وی، هغه غنټه چې کم راشي هغه کې لس منټه وی، لس منټه نه وی، گیسونه دغه حال په جمی کې گیسونه نه، په اوړي کې گیسونه نه، یو شی نشته پوه شو. مونږ د پاره دی یو حکومت هم کار نه کړی بغیر دغه جمعیت علما اسلام چې کم د جمعیت کنه زمونږ دلته یو طارق حسین صاحب لیډر دی، هغه ډیر منډه تړلیو کې ناظم نه پوه شو، او نور والله کې پی ټی آی والا سم کړی چې قدم یک دینه کنه دغه کونسلر دی چې قدم یک دی کونسلر دی، هغه والله خپل مشران سره خبرې کولې شي، نو هغه به مخکې څه خبرې وکي، ام پی ای ته وسو کې منه ته وسو کې.